عاجزي کوئ او تکبر غرور مه کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای عاجزي اختیار کا، که چیرې په عاجزي سره ستاسو عزت خراب شو د قیامت په ورځ زما څخه واخلئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای عاجزي کوئ، خاکساري کوئ، که په دې سره ستاسو عزت خراب شو د قیامت په ورځ له ما څخه واخلئ. په کومه ګناه چې نعمتونه کمیږي هغه تکبر او غرور ده. الله تا ته دولت درکړی وي، الله تا ته ښه مال درکړی وي، ښه نعمتونه یې درکړي وي، چې کله ته تکبر کې وکې په غرور سره کې ګرځې، الله جل جلاله دغه روزي دا دولت دا نعمتونه ټول درڅخه ختموي. ځکه په کومه ګناه چې نعمتونه کمیږي هغه تکبر او غرور ده. تکبر مه کوئ، خاورې د چا لحاظ نه کوي. غټ غټ علما کرام، مجاهدین، اولیاء کرام، الله ته محبوب انسانان ټول لاندې کړي دي. د خاورو ټول انسانان لاندې کړي دي، که هغه علما کرام دي، که هغه مجاهدین دي، که هغه اولیاء کرام دي، او که هغه نوابان دي، که هغه وزیران دي، که هغه سرداران دي، که هغه یو غټ سرمایه‌داران دي، او که هغه باچهان دي، د خاورو ټول لاندې کړي دي. نو ته پر دې مځکه په تکبر سره مه ګرځه. یو ورځ نه یو ورځ به ته تر دې مځکې لاندې کېږې. تکبر هغه وخت په انسانانو کې پیدا کېږي چې کله یې ضرورتونه پرسي. ضرورت د چا پرسي نو بیا دوی تکبر کوي، لویي کوي، غرور باندې ګرځي.